په تا باندې خفګان رالی، بچی دې سیلاب یوړه، کور دې ډوب شه، بل داسې سخت تر باندې راله. د الله رب العزت په دغه حالات باندې صبر وکړه، الله به شاهد چې دې نه به الله خسیله درکړي. د ځمکه باندې دوه قسمه بندګان اوسېږي. یو قسم بندگان دا هغه دي چې الله رب العزت ته ډیر زیات محبوب او الله ته ډیر ګران دي. یو قسم مخلوق هغه دی. دویم قسم مخلوقات او دویم قسم انسانان په دې مختص مکه باندې دا هغه دي چې دا ډیر نافرمانه، ډیر ګناهونه کوونکي خلک دي، ډیر ګناهونه کوي، الله رب العزت ته دیونه خپي. په دې دواړه قسمه بندگانو باندې الله رب العزت امتحان ناولي. زندگیم په دوه د خزمنګه زندگی دا د دوه شیانو سره تړلې زندگی ده. یا به بیماری، یا به تروغي، یا به امنی، یا به نه، یا به ته آزاد، یا به غلامي، یا به ته په خوشحالۍ کې، یا به خفګان کې. دوه قسمه حالات په انسان باندې راځي. دغه رنګ دوه قسمه زندگی او دوه قسمه انسانان هم په دې مختص مکه اوسېږي چې یو الله ته ډیر ګران دی او بل الله ته الله ناراضه کړی دی، الله ته خپي. په دې دواړو قسم باندې الله رب العزت امتحان ناولي. نو چې کله به امتحان راشي، دغه رنګ امتحان مختلف شکلونه دي، امتحان مختلفه طریقو باندې په انسان باندې راځي. کله سیلاب راشي، کله طوفان راشي، کله د انسان تمام فیملی او خاندان دا ډوب شي، سمندر او خوړې ویسي. دا د الله رب العزت ته طرف یو امتحاني. کدا انسان دا نیک انسان نو الله رب العزت دله درجه نوري مچته کی، او کدا ګناګار انساني الله رب العزت له یو خبرداري ورکی چې ګوره سم شه، دا تمام خاندان، دا تمام کلی والا ته، د ملک والا ته په دې دنیا کې وګوره، زما د عذاب نه او زما د قهر نه څو خلاصي وره نشه، سم شه. خو لیکن دا بنده چې کله توبه وباسي نو الله رب العزت دلم درجه ورکوي. خو چې توبه ونه باسي الله رب العزت ګریب با ډېر زیات سخت دی. دې وجې نه دا کم امتحانونه چې په خیبر پښتونخوا کې او په دې پښتنو باندې راځي، یا خو دا پښتانه الله رب العزت ته ډیر محبوب دي او یا دا ډیر زیات ګناهګار دي. په خپل ګریوان کې سوچ وکړه چې موږ کومه درجه کې یو. زما خیال دا دی چې موږ ډیر ګناهګار یو، موږ نه الله رب العزت خپه دی. دې وجې نه په کثرت استغفار الله رب العزت ته کوئ.